أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم شپږ درش آیت ته سورۃ المعارج کې فما للذین نسوجدا کسانو لا کفرو چې کافران دي قبلک چستا طرف ته اے پیغمبر مهطعين رازغلی عن الیمین د خي طرفنا وعن الشمال او د ګس طرفنا عزین ډلې دي ایتما وایا تمکی کل امرئ منهم ارسلی د دین د کافرون ان يدخل د دې خبرې د تمل لري چې داخل وکړي شي جنت نعیم د نعمتونو ته کله چر داسې نشي کېدی د چرم جنت نشي داخله دی کله چې په کفر مړ شي انا خلقناهم یقین مونږ پیدا کړی دي مما یعلمون دا غسیز نه چې دی پیژني شپږ درش آیت او درش دوه آیتونو کې د کې زجر د منکرینو ته رټنه ده الله او د رسول مخالفین ہوتا مخکې حال د مؤمنانو ذکر شو پنځه حالتونه دا ذکر شو او زجر ورکی غیتا امام رازم لیکي چې حال د کفارو بیانېږي دلته کې حالت تاغي بیانېږي ابن کثیر لیکي چې الله رد کړي د نبی اسلام د زمانه په کفارو باندې دا کفار چې حالانکه د رسول الله سلام په خپل سترګو لیدو دا معجزات لیدلي او سره د هر څه باوجود هغه د نبی اسلام د خوانه تختیدل دا نه چنګون کېدل با خي طرف ته وګس طرف ته ډلې و تختیدل لکه سورۃ مدثر کې الله عمدہ سے فرمایلو فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة دی خلق لسه چل دی چې دی د قرآن نه تختی وي گویا کې د آخري ترول شوی لکه چې د شرمخنا زمری نه تختی طبری معنی کی فما للذین کفروا قبلک مهطعين فما شأن الذین کفروا صد حال خلق چې کافر دي الله نه انکار کوي اے محمد صلی الله علیه وسلم قبلک استاد اخوانا عندک استاد اخوانا مهطعين تختی غلیم قبلک ابن کثیر معنی کوي عندک قرطبی تفصیل کړي په باندې لیکي چې مهطعين معنی د ما بالهم يسرعون الیک د خلق لسه چل شي وي چې په تلوار استاغړ ترازی او تانه چا پیرا کینی خوجتو تسوی ناغه منینا هغه دا معنی کې ولا يعملون بما تأمرهم اسوق وداوی چې ما بالهم مسرعين في التكذيب لکه څه چل دي خلق لا چې ستا په تکذیب کې ډېر تیزی کی عتیوی چې مهطعين معرضین کلبیم دغه معنی کې تا ته ګوري په تعجب سره قطاده وستا طرف ته اراده کوونکی تا ته سترګې بکې روستی دي د نظر د دشمنه نظر تا ته گیا قرطبی ودا د ټول منافقینو په باره کې راغلي دي چې نبی اسلام پورې به خاندانې کولې د نبی اسلام مجلس ته راتل لیکن په دې ایمان نه لړو قبلک قرطبی معنی کې نحو کا ستا طرف ته مهطعين رازغلی مهطعين قطاده معنی کې عامدینا پتلوار راتل منطلقین راتل حسن بصری دا معنی کی سوګوی وتا سره ناس ته ګوري تا عندك ناظرین سمرقندی معنی کی یو شیز ته نیغ قتل د دشمنه په نظر سټوک دول یو شیز دا امام رازی لیکي هغه ته مهطع ویل شي سټونه یو د کړی تا طرف ته ګوري کنه مهطعين مسرعين نافرین منکا ابن کثیر دا معنی کی استاد خوانه په تیزه سره تقسیم سوګی راځي او سوګی تختی وینستا خبره نه مني عن اليمين وعن الشمال عزين دا حال بیانې د مهطعين ابن کثیر وی
عن الیمین دخی طرف نا وعن شمال او گس طرف تا عزین ڈلی ڈلی دی ڈلی ڈلی کی دن کی دی یعنی دا اور دو پا ارادہ سر پا توجہ سر نکینی بلکہ دا استحضاء و دا مسخر کولو سر پوجا اغی دا پارے کینی چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندانیوں کی بیزتیوں کی عن الیمین وعن الشمال عزین ابن جریر مانے کی چستان خی طرف تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وستان گس طرف تھا چنگ ونگ اور ڈلے ڈلے ناستی مجالس ناستی جماعتن ناستی ڈلے ڈلے ستانا معراج کی ستانا مخڑی دا اللہ دی کتاب نم مخڑی گور آگا نمونی قطادہ مانے کی چے فرقن فرقی دی ڈلے ڈلے دی چاپیر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن سرم محبت نہ لری اے نبی و تا سرم سے محبت و تعلق نہ لری بس آخوا دیکھو استانا ناس دی قطادہ موی العزین مانا دا الحلق المجالس چا ڈلے ڈلے خلقینی گنا دیتے وی عزین ویا دریو سلور سلور و پینزتنا چدا پینڈ شکینی گنا دیتے وی عزین وی بدے کے بیا دیو حدیث نقل کرے دا ابو حریرہ حدیث صحیح مسلم کے نقل لے چھ نبی اسلام یوزل باروتا صحابہ ڈلے ڈلے ناستو آگواتا جزف ولی وینم تاسو عزین وینم تاسو جماعت ڈلے ڈلے ناسے تاسو ولی صفون کنے لکه څنګه چې ملائک ناسي د خپل رب سره هغه ته چې څنګه ملائک د خپل رب سره صفون ناس دي هغه ته یتمون الصفوف الاول هغه اول صفونه برابر کی مخکنی او دا هه د په سی بیا ورستو نعزین معنا ډلې ډلې پینډه چنګ وانګو ګډ وډ ازهری وی چې ګوره دا په اصل کې عذا فلان نفسه عرب داسې وی دا داغې نه وتلی دی مضبوطوال را وستل پلان کې د پلان کې مرګرتیا وکړه په خبره باندې یو ځای شو عزت هم د دې نه بیا وته دی امام راضی په کتاب ویلي چې لکه عزین او عدوین بیا چې کوم سورۃ الحجر کې راغلی دی په یو معنی باندې دی دا جمع دی واحد د عزتون دی چنګ ونګ کېدلو ډلې ډلې کېدلو ابن کثیر معنی کی چې عزین چې دی دا حال دی د محدثین نه آیت ای فی حال تفرقهم و اختلافهم دی په اختلاف کې په ډلو ډلو کې چې دی کنه خپل بیل دی خپل کوم یو نه دی لکه څنګه چې امام احمد ویلی دی د بدعتانو په اړه کې چې هغه د الله د کتاب مخالف دي مخالفون للکتاب او مختلفون فی الکتاب متفقون علی مخالفت الکتاب د الله د کتاب په مخالفت باندې متفق دي آیت ما کل امرهم آیت ملری امید لري هر یو تن د کافرونو ان يدخل د خبره تملری چې داخل بکړي شي دی جنت نعیم جنت نعمتونو تام دا د شپږ درش آیت متعلق خبره دي چې دا کافران ساده خوان زغلی کنه تعالی رامنډوي خوا کې د سره کینی نه خو دې کې دال سړی یو خیال دا چې دی به جنت ته ځي دی به جوړ جنت ته ځي نو په دې اته درش آیت کې او پسې د بل آیت کې نه درش کې په دې ولرت کې ښا چې دا تم امام دې ګوره بالکل نه پوره کیږي دا تمه اسی فضول تمیری طبری معنی کی آیت ما کل امرئ من هؤلاء الذين كفروا قبلك مهطعين آیا را کسان چې ستا طرف ته رامنډي وي دا کافر ارا غتن پدې کې امید لري چې دې به جنت ته نعمتونو د باغونو ته نعمتونو ته داخل کړي شي خدای دا تعمیل لري یتمنى كل واحد منهم څنګه چې مسلمانان جنت ته ځینې دي خیال دا چې دی هم زی لگا دلته او شای نزول ځنه مفسرین لیکلي دي چې مشرکان د نبی صلی الله علیه وسلم چاپیره راځم شو هغه ته به وګي خو اسه به وګي هو لري بیرته بناستو کنه دا یو ادب هم دلته کې زموږ استادان لګي استاد دا مقامه خو چاپیره هغه کنا اصل پکار دي صحابو طریقو او درس په وخت کې کنه یو غاړه ته بل غاړه ته ډړو ته جدا لري چناس نه استفاده ونی شو کولې دلته وی
شاید نزول کې دا دی چې دی بچا پیره ناس نو تکذیب به کو د نبی او دغه صحابه پورې به دغه نه خاندل درې نه چې کله به اورېدل چې دی به جنت ته ځي کنه نو به چې دا صحابه ځي کنه نه موږ بم ځو دا غي په جواب کې د آیت نازل شي ښه استام دا خیال چې تب کافر به او جنت ته وځي اسه لګیا نعیم راغله د امام رازی لیکي نعیم چې دا ټکي د بؤوس متضاد ده ابن کثیر معنی کی چې آیا دا کسان ایتمع هؤلاء آیا تمل دا کسان او حال دا چې دی تختی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نفرت کوي د حق نه دی تمل لري چې دی به جنت ته داخل شي حال دا چې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم نفرت کوي دا غنه تختی نکلا دا سنشي کې دی چرم دی جنت ته نشي دی بلکې دی به جهنم ته ځي ابن کثیر معنی کی بل مأواهم الجحیم دی به جهنم ته ځي کلا کې کلا تردعیه وی کنه ردعیه را ری دال عین یہ وړه ردعیه د مخ کې خبره انکار ها چې نه داسې نه ده ادي چې زوی داسې نه دي بالکل داسې بني ان خلقناهم یکن مون پیدا کړی دا ټول خلقو مما داغ سن یعلمون چې دی پیجنی دی هغه پیجنی ښا کلا تفسیر خوش ہو گا نا لا يدخلون ما داموا على كفرهم سمرغندی وی دی چرے چرے جنت نشي دی تر سوچ دی په کفر باندې پراتی کافری په کفر اړمی ندی چې دا تما دا فاسد تما دا کنه دا نه پوره کیږي ان خلقناهم یکن مون دی پیدا کړی دا غسن علمون چې دی هغه پیجنی ممنین خضرن توری معنی کی د پلیت منه نه مونږ دی پیدا کړی دي جنت ته به وسړی ال داخليږي کنه چې د نبی سلام الله اطاعت کی او حال چې دی کافر دی نه دې څنګه جنت ته تللی توری معنی کی مما یعلمون سمرقندی معنی کی من النطفه د نطفه نه مونږ دی پیدا کړی د جاجوی مونږ دی د خور نه بیا پیدا کړی دي اسد نطفه نه بیا د نطفه نه رستو نه پس وجه به اخر جنت ته ځي مونږ دی دغه څه پیدا کړی دی ګوره د خور نم پیدا کړی دی او پولیس نم پیدا کړی دی نه پس وجه دی تکبر کوي پدې کې دغه د لوی دې څه شي چې دا ما قران نه مني او رسول نه مني نه دې چې دا داوی کوي د عزت نه پدې د جنت ته نشیتله ابن جوزی دا مانم دی مونږ ګوره دی د نطفه نه پیدا کړی علاقه نه د موضوعینا نه دې په خپل داو جنت ته نشي د خپل حالت ته وګوري ما دې څه شي ایمان دې نه وروړي او دې فلی سړی ته وګوره دې خبرو ته وګوره دا ته وي دې زور نه کړی دا ته سخت زور نه او ته کړی چې ما ته دا خبره مکه وسړیا تاول ځان برابر کګنو یو حدیث بده کې ابن جوزی نه خلق کړی دی او اکثر محدثینو په حکم لګول ضعیف ته رايان پکې ځنې چې دی مجهول دي چې نبی اسلام دا آیت ولستو چې ان خلقناهم مما يعلمون نبی وی توکانو ټوکل کنه او فرمایل چې الله فرمایي چې زبا څنګه ز کمزور شم حال دا چې دغه شی ما پیدا کړ برابر مې کړ نه وبوي کنه وبونه مې پیدا کړ پدې سیز نه اندامونه مې برابر کړ تبیا صادرو کې تدواړو کې ګرځي کنه او تا مال جمع کو بیا د شومتیا شروع ک تر دې چې ستا سا مریل رااله ساده نه خطا کنه انا هغه ټیم ته صدقې ورکه یا ایمان ترولینو دا حدیث دلته کې نقل کړی دی سند کې کلام د ډېر زیاتو امام قرطبی معنی کی چې انهم یعلمون د خلکو ته پته ده چې دې سره پیدا دي د نطفه او د علاقه نه د موضوع نه څنګه ټول مخلوقات پیدا دي د دې څه فضل نشته په خلکو څخه غوړوالی نشته چې داغه د وجدي جنت ته لاړ شي دغه بغوړواله ال راضي چې د ایمان او عمل صالح راشي او د الله رحم راشي امام قرطبی دام لیکي دی باستان غریبانو مسلمانانو پورې خاندل او تکبر به کو چې موږ د دین غوړ یو مړه داسه خوار دیو درکو سره نه لګي د روپیو دلته ورته وی چې تاسو سره پیدا خپل حیثیت وګوره تم تکبر کې دا ځزن مفسرینو دا راي ده ابن کثیر وی چې الله تعالی مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي
انکروا کونه واستبعدوا وجوده مستدلا علیه بالبداءت. الله دلته کې ګوروي آخرت ثابت ان خلقناهم مما يعلمون. آخرت دی خبره بوزي چې تخپل حالت ته وګوره ته ماده سره پیدا کړو ته آخرت نه منې کنه نو دوباره پیدا کېدل ولې ماته اساس پیدا کول ماته ګران دي زه په کې بل خاطر له خام تا چې تر اوسه سوور دل نه یو شانو د په کې بل را اختیار کړي. ان خلقناهم مما يعلمون اي من المني ضعيف موږ یو کمزوري منه تاسو پیدا کړی لکه سورۃ المرسلات شلم آیت کې بوي الم نخلقكم من ماء مهين آیا نه پیدا کړی موږ تاسو د سپکو بونام. سورۃ الطارق کې بوي چې پنځم نوال له سمایته پوره فلینظر الانسان مما خلق. انسان دی وګوري کنه سوچ دی وګي د سشي نه پیدا کړی شوی دی خلق مما دافق دی پیدا کړی شوی دی وبوټو په هون کو نام چې روزي هغه من بین الصلب والترائب شان او د سينو د مين روزي انه على رجعه لقادر. یقینا الله د په دوباره پیدا کول ور قادر دی ښا دغه نه اول پیدا کو دوباره به مغه پیدا کیو دا سیستم مغه تګران نه دی. ابن کثیر دغه راي ده بیزاویم دا وی چې تعلیل له ان خلقناهم مما يعلمون دا مخکې د پاره علت ته چې ګوره ته دومره سپک سيزي کنه چې ته هغه پاک زیت او جنت ته نشې ته تر څو چې تا په ایمان او په اطاعت باندې او په اخلاق ملکوتی باندې ځان نه خسته کړي تا تیاری نه کړې دا جنت ته په دې ګنده وجود ونی شتله. یو دا تفسیر شو د بیا را جمع کړی تفاسیر یا وی دې ته پر تاسو پیدا کړی شوی چې تاسو عمل وکي عمل با الګ وي تاسو چې تاسو علم وکي نه چا چې ځان نی خسته کړي په علم او په عمل باندې نه هغه جنت نشیتله. یا غدریم تفسیر کم چې ابن کثیر کړی دی چې اول پیدایش سره وګوره کنه دا دویم پیدایش ور الله تګران نه دی اب دوباره پیدا کوي ګوره ښا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فلا اقسم نو دا سندا دا سه پکار نه ګوره یا دا سندا اقسم ز قسم کوم برب المشارق پر رب د مشرقونو باندې والمغارب او مغربونو باندې قسم د شي ان لقادرون یقین من خامها قدرت والو پس خبره باندې اعلان پدې خبره باندې نو بدلم چې بدل کې راولو خلقو خیرا منهم غره د کفارنا د بدعملنا دین غره خلق پیدا کو دي ختم کو وما نحن بمسبوقين او نو مونږه کمزوري دا کار وګوره مونږ کولی شو مونږه کمزوري نه مونږ سره وګوره پاور شته ښه. دا دعایتونه امرت سره متعلق دي زړه خبره چلی مخکې ښه باز بعد الموت شاغی ته بوتل دي دغه مخکې تفسیر مطابق چلےګا بیزاوی ذهن کې ساده بیزاوی ابن کثیر ورستو آسان وي. فلا اقسم برب المشارق والمغارب فلا اقسم برب مشارق الارض ومغاربها. ابن جریر دا معنی کې نزه قسم کوم پر رب د مشارق د زمکو او مغارب د زمکو د دې رب چې دی کنه مشرق زمکه مشرق دی کنه. اکرما دلته حدیث هغه نقل کړی دی ابن عباس نه چې یقینا نور چې دی تطلع دا راخیږي هر کال 360 360 زینو کې دا راخیږي یو زیاده دروازه بدلی روزانه د نوې نوې طرف نه راخیږي هر کال غزه بدلی کنه نه دا چې راخیږي بیا نو د خپې دا نور وي رب ته وې جزنه خې جما دې ګناګار ودا استانا فرمانه خلق دی رو ما دې د مدغه کې خو دې رب نه مجبورې راخیږي تو بری دا معنی کې ځان ښکارا کوي بیا دیتا زه په دینا فرمانو تر رڼاګانې داسې زونه نو کوم وي. سمرقندی معنی کې اقسم ز قسم کوم فلا اقسم لا زائده کنه ز قسم کوم پر رب د مشارق او بل دې رب المشرق او مغرب هم ویل دي او بل دې ویل رب المشرقین او رب المغربین تاسو ویل دا مخکې مشرق د شیطان د ګرمه او د سردې د بیل ده رب المغربین هم دغه شانته شو نور ډوبېږي نه ګرمه کې یو ډوبېږي سردې کې بل دې بدلی کی کنه
یا د روزانه ورځې مشرق او د روزانه ورځې مغرب ټیک دی، بس دا خلکو په دې کې بیا اقوال کړي چې دا اشکال حل شي. امام رازم دغه وی مشرق کل یوم من السنه ومغربه او مشرق کل کوكب ومغربه، د هر ورځ او د هر کال مشرق او مغرب مراد دی، یا د هر ستوري د هر سیاره مشرق او مغرب مراد دی، راختل او پریوتل. یا د مشرق نه مراد ښکارا کېدل د هر نبی دی، داغه د دعوت ښکارا کېدل دا د ناشنا تفسیر کړی دی امام رازی. او د مغرب نه مراد د هر نبی مرګ مراد دی چې داغه دعوت ختم شو. ها اب کې نه قول دویم دا چې دینه هدایات رنگ پرنګ هدایات مراد دی او خذلانات مراد دی چې الله د خلکو بیزته کړی دی، عذابونه ورکړي دي. ها ابن کثیر هغه دازه حل کړی دی چې هغه ذات چې اسمانونو زمکه پیدا کړی دی، غلې مشرق او مغرب پیدا کړی دي، ستوري چې کوم دي دا ټول هغه مشارق او مغارب او دغه تسخیر الله کړی دی. نه خبره دا شاندار څنګه چې خلکو سوچته چې حساب کتاب نشته دی او دوباره جون نشته دی، نه بلکې هر څه چې دینه ګورغه کې دوه ولدي چې الله سی ویری دی. ښا د دې غلط ګمان چې په غیرت دی چې دی قیامت نشته. تاسو خلویل وی نه خلیدلی دي دا قیامت نه لویل وی نه تاسو لیدلی دي هغه سدي زمکه اسمانونو پیدایش ته تو ګورنه زمکه اسمانونو ته روزانه ستاره مخه ته سيزونه پیدا کیږي او ملکیږي فنا کیږي. نظم کو آسمانوں پیدائش کران دے کہ دوبارہ دے انسان پیدائش کران دے. سو تو مومن وہ 50 آیت کی ویلی گورا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. نظم کے آسمانوں پیدائش دا ډیر لوی دے گورا ډیر ګران دے گورا خاص سخت ہے دا خلقو دا مخلوق دے پیدائش نا. ابل زیویلی سورۃ الاحقاف کے چې د ازمک آسمانوں ته دینو ګوري چې دا الله پیدا کړی دی ولم یعیا او هغه الله ستړی شوی نه دی ګورې دی په پیدا کولو نا هغه الله ول قادر نه دی علی ان یحیی الموتى. سورۃ الاحقاف 33. سورۃ یاسین 81 کی ویری چې اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، آیا هغه چې زمکه اسمانونه پیدا کړی ولې هغه قادر نه دی سو علی ان یخلق مثلهم، پدې خبره چې پیدا کړي دي غونته کې مخلوق وي دي دوباره پیدا کړي بلا ولنا هغه خلاق او علیم دی. ښا نفلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، یقین مون قادر یو پس شي په دې قادر یو چې دی هلاک کو دی پر نور پیدا کو دی لری کو ان بدلا مون بدل کو کن څنګه بدل کو د دې بس کې دی بل اس فومه تاسو یاره تبوزه دی ختم کی کنه کافر دی څه پیدا نشته نو چې دلته کفر کې نه بل دنیا کې هم دی کفر کوي کنه دی ختم کو دی نهلکهم هاتو وي مونږ په دې قادر یو چې دی ختم کو او قادر یو په دې د ختمون نو رسو چې دینه بهتر قوم پیدا کو زم خبره منی زم نافرمانی باندې کوي تو بری سمر کم دواړه د معنی کې حلان نو بدل نخلق امثل منهم پیدا کو ډیر خد دینه ډیر اطاعت کوون کې د الله اسې ترشی د مخکې سوسو الله خو امام رازی چې دی کنه دلته یو درې پوینټونه لیکلي دي هغه وی الله قدرت لري خدا سے هغه کړی دي کې نه دی کړی خلک سلر کړی دی په ځای خلک راوسته دي کنه دی دی خپل کل چلی بیا موږ خپل کل چلو کنه قران وړاندې کې بچلو کنه نه ځنی وی چې الله بدل کړی دي کنه دا په ځای انصار مهاجرین نبی سلام لملګری ورکل کنه دی لول کړو او ځنی دا وی چې بل بدل الله کفر بعضهم بالایمان دې کې ځنو کافر او ایمان وروړو الله غ بدل کړه خلکو کې دنه بدلون راوستو. دیم قول دا شو. دریم دا چې لم یقع هذا تبدیل، دا تبدیل وی اړو واقع شوی نه دی ځکه چې اکثر په دې کې په کفر پاتې وو چې در او په کفر مړ شو. دې وړ خبره ټیک تیار خبره په خپل له صحیح ده. آی څوک دا وی چې دا قول به ال صحیح کیږي دا آیت ته چې داخله کو دی هلاک کړی شي دی ختم کړی شي او نور پیدا کړی شي نو هلاک کړي نه دی پکې په دې جنگ بدر کې په دغه کې اسو شو ختم نه کړ کفاره ته وانه نزول قرطبی معنی کې مون قدرت درو دی په هلاک اول باندې په مردار اول باندې په مړکول باندې قدرت درو د دې په بوتلو باندې دی په دې بهتر راوستل نور خلک چې هغه په فضل کې
په مقام کې او په اطاعت کې په مال کې د دینه بهتري ښه دا خو دنیا سره ولګید کنه. ابن کثیر آخرت سره لګي. مونږ پرز د قیامت باندې قادر یو چې دې په بهتر راولو کنه. یوم القیامت نعیدهم بابدان خیر من هذه. قیامت پر به مونږ د دینه بهتر بدن چې کوم دي کنه هغه نور پیدا کو. وصلی الله علم. یوم القیامت نعیدهم بابدان نور بدنونو سره پیدا کو خیر من هذه چې بهتر به دي بدنونو ته چې الله په دې قادر دی. وما نحن بمسبوقین وما نحن اور نو مونږه بمسبوقین کمزوري کی دن کی کمزوري. قرطبی معنی کی دی کې څوک زمونږه تختیدی نشي خا نه دی زمونږه تخته کون کې مسبوق یو کسان یادري چې منډه وي یو پکې مخ کې شي کنه وی دوه غټله دغه ته مسبوق وي. دی زمونږه په تخته کې مخ کې نشي زمونږه چې مونږ ستړي شو ابدې رانو تختی کنه دی زمونږه بچ کې نشي دا صحیح معنی نه دا ګوره. لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا امر نريده. قرطبی پدې کې څه شی زمونږ نه بچ کې دي نشي مونږ دي کمزوري کولی نشي کم کار چې مونږ دې سره کول غواړو نه بګيږي. ګورم بمغلوبین ان اردنا ذلك مونږ دا وړو چې د خلک لري کو کنه ادي ختمو نو ګورم مونږ دې منې کوی نشي دا ویل غواړي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نبی سلام ته فذرهم نبس پرېګ دي دا خلک پرېږده دی خپل کار کې دی خو تانه چاپېره ناست دي خواله دله نه راځي که نه څنګه چې آیت په 36 کې مونږ ویلو 36 کې او 37 کې او بیا هم دی سوچ لري په 38 کې ووایي تا له خواله نه راځي ایمان د باندې نه روړي ستا بې عزتۍ کوي او وایي چې مونږ به جنت ته ځو که نه نه پرېږده دي یهودو چې بس خبرې کوي ویلعبو لوبې کوي په زول کار کې لګیا دي حتی یلاقوا یومهم الذي تر دې پورې چې مخامخ شي دي خپل آخرت سره یوعدون چې دې سره وعده کېدی شي. یوم په کوم ورځ یخرجون چې روزي بدي من الاجداث د قبرونو نام سراعا پتاده په تلوار سره کأنهم گویا کې دي لا نصبن خپل معبودانو ته یا ټک تا ټارګټ تا کنه یوفذون ورزغلی تلوار باندې منډي وخیم چې منډي حالت وسی خاشعتن کوزی بوی اخکت بوی ابصارهم سترګې ترحقهم ذلتن پټي بدیل ذلت او رسوائی دې کافر بل دغه حالي. ذالک اليوم الذي دار وزداغ كانوا يعدون چې دې سره وعده کې دي شي. آیتونو مضمون یو ده عنوان یو ده اخره پورې تسلی د نبی سلام دا فزرهم کې تخویف د پاره 15 حالات د قیامت بیانې. فزرهم مقصد پدې کې دا دی چې خپل کار جاری ساتو د دې د تکذیب پروا مکه او رکاوي سره خپل کار وکړي. تو بری معنی کې فزرهم يخوضوا ويلعبوا الله خپل نبی ته وی پرېږده د مشرکان چې ستا طرف ته د غسو خي طرف نه رامنډي وی ډلې ډلې لري ناشتي پرې چې عالمي يخوضوا فی باطلهم په خپل باطل او غلطو کارونو کې عالمي ويلعبوا في هذه الدنيا دې دنیا کې لګي پرې چې دنیا بس یاد ختم دا در وعید په طریقې باندې پتا ور ویلي د قرطبی پرې چې په خپل کار کې عالمي او نبی ته د ما په حکم کې لګیا شکنه تا د جما کوم حکم وې ته پاره کې ځان مشغول ساته او دې چې کوم شرکونه او غلط کارونه کې لګیا وي دا پران باندې بوج کوما. سمرقندی می فذرهم اترکهم واعرض عنهم پرېګ د دې مخته واړو پرې دوا چې باطل کې لګیا او تا پورې خندنی کې خپل کار وکي چې دنیا دی غافل کړي ویلعو یلهو فی دنیاهم. ابن جوزی وی یخوضوا ويلعبوا. ابن کثیر ودعهم فی تکذیبهم وکفرهم وعنادهم حتی یلاقوا تر دې چې دی مخامخ شي یومهم الذی خپل غرض سره څنګه ورځ سره یلاقوا عذاب یوم القیامت وبروي چې دی مخامخ شي عذاب درځ د قیامت سره غي وعدون چې دی سره دا غي وعده کولی شي. قرطبی آیت منسوخ ته ابن جوزی منسوخ نه ده آیت کې وعید دی او قیامت سره متعلق دی دا خو وعیدات نه منسوخ کیږي. دا غرض دي سره وعده کولی شي تر هغه پرېږدن دي ته بل دپته ولګي. ابن کثیر وی چې موږ دنیا کې سو کولو هغه روز بکلی او هغه بسنګ هغه بداسي
یوم یخرجون من الاجداث پکمر شروع بزیدی د قبرونو نام اجداث د جدوس جمع ده جیم دال سین قبر ته ویلی شي دا مخکې سورۃ یونس کې تیر شوی دی 51 کې سران په تلوار گویا کې دی خپلو ټارګټونو ته خپلو د ټک ځایونو ته هغه چې ول مقابله کې دان رسی کنه یا دربارون ته یو فیذون په تیزه سره منډي وي لکه څنګه دنیا کې اوس یو بوت راخکاره شي او دغه راخکاره شي دی یو بل ندان مخکې کې چې ورشه مو د خپل کما کنه مشرکان نه چل گئی آخرت کې بداغه سه الله ته منډي وي ربط د ښکار امام رادی کې دا یوم وضاحت ته کم یوم چې په دی باندې راځي کنه رستو آیت کې وی کنه یلاق یومهم الذی یعدون اگر وسدا کم دا کله دا هغه دا او دا سورۃ یاسین کې تیر شي وی ها یوم یخرجون من الاجداث سرعان فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون دا شانته ده فاذا هم من الاجداث وی بدی دا وخت خپل قبرونه خپل رب طرف ته بزغری منډي به وي وخت ما یونس وی یونس نه ده ها یاسین یوم یخرجون من الاجداث سرعا دیبا کمرز باندې روزی به خپل قبرونه پته زې سره قبور واحد د دې جو دوست ها هغه आवाज ته بدی پته زې رواني سمرغندي وي یسرعون الى الصوت ابن کثیر وی یقومون من القبور دی بدا قبرون پاسی کرے چې رب او आवाज کی چې شب حساب لرازه ينهضون سرعا आवाज بو ته اشپله ووالی شي کنه نبعث تباج شپله ووالی شي نه پتیزه سره بزي کانهم اعلانو سے يفذون يخرجون بسرعه كانهم يستبقون دی بدمره پتیزه سره روزي ابن جوزي وی چې گویا کې دی ول سره مقابله او عزت لګولې دي چې زما مخکې زما هغه بس دا څه دغه تی خو معنی نه او کاغه आवाज دربو شو کنه بیا بس بریکو نه لګي ګوره نه نصب کې بیا اقوال دي د خلکو یوفزون معنی کو نصب لرستزو یوفزون د افاز نه دی الف ی فعل فاز واد اسراع تیزه ته ویلی شيخه تاسو مخکې وی ثم افیز من حيث افاض الناس ویلی دي کنه دا کسیز دي د نصب کې اصلا درې قرائتونه دي ښا دا معنی مختلف کیږي د دریو قرائتونو د وجه جدا کیږي بیلیږي خباس پدې کې امام رازی کړه هغه کو نور ټول لیکلي دي وځم په کدا وخت ټول یو شان دي هغه وی چې چا نصب ویل دي نصب څنګه دلته کې لیکلي دي کنه نظر قراء دا نصب ویل دي نصبن جمهور دغه شان قرات کوي کنه نصب چا ویل دي نون دا بیا دو طریقو سره دی معنی کې د نونو سواد دواړو پیخونه دي د بي زرونه دي دا اوسود او اوسود غونته وشي کنه کو اوسودن و اوسدن جمع اسدن دا خو پکې لغوي تحقیق ته نو معنا بسی د نصب او هغه انصاب به مراد شي کنه چې خلک د عبادت لپاره د الله نه علاوه چې کوم سيزونه عبادت کیږي کنه اګټه مټي او خولي را خولي کنه هغه سيزونه مراد سورۃ المائده او ما ذبح علی النصب یدا قرات ته بل قرات پدې کې نصبن په دوه منون د نون په پیخي د سواد به غړندي یو په کې دا قرات ته بل قرات سے کوم دي نصبن دي نصب بیا نه خته وي ګویا کې دینه خه طرف زمونډي وي درې مان دي نه لیکل مینځنه نو پکې دا نصبن امام رازی دا غلی کرے ابن عباس او مجاهد او ضحاک مان کې لا عالم یسعون گویا کې دی به یو نه طرف ته منډي وي حسن بصری وی چې نصبن بضم النون وصاد وهو الصنم ابوت مراد ده كانهم في اسرائهم الى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون الى النصب اذا عينوه يفدون يبتذرون ايهم يستلمه اول دی په آخرت کې
حساب ته پتیزه حساب کتاب د پاره پتیزه سره دومره پتیزه سره پاسي کنه لکه څنګه چې دنیا کې د خپل درگاہونو ته منډي وکړه چې دی هغه درگاه وویني قبر وویني د خپل پیرو یا بوت وویني کنه د یو بل نه تیز منډي کې چې کم سړی مخ کې دی واغله بلا سنوړي خو خولي و آخرت کې بتا چې تیز ترپه کې وي ابن کثیر دا معنی کړی او دا د مجاهد نو د یحیی بن کثیر نا مسلم البتین نا او قتاده ضحاک ربیع بن انس او د ټول نو دا نقل ده آخرت کې بدیزي الله طرف ته په تیزه سره په ترپه کې وي کنه منډي به وي حال بیسی ذی حال قبیح وګوره ها سترګې بیکتی خاشعات نبصارهم کذبوی سترګې د دین نظرونه د شرم نه او د بیزته د وجه ذلیلۃ نبصارهم ترهقهم ذلام ورخور بی پټی به دی د دې د نظرونه ذلت ټول به ذلیل او ذلیلې ښا خاشعات نبصارهم ترهقهم ذلت ابن کثیر دی ولي دنیا کې دې ډېر تکبر کو کنه ځان د ډېر کول کلا خان ښکارې دو الله دې څنګه بیزته مګړه کنه فی مقابله مستكبر فی الدنيا عن الطاعه دنیا کې دې ځان ډېر لوی غو قران نه مانو حدیث نه مانو رسول نه مانو الله نه مانو آخرت نه مانو یمن په دې سکو زه سړی ودا خوش خبر دي ذالک اليوم الذي كانوا يعدون دا ورځ کوم د بیان شو ورځ د قیامت دا غدا چې مشرکان د قریش سره د وعده کیږي دنیا کې سره وعده کولی شي او دې دا نه مني د دې منکر دي نن خصوص المعارض شي اخري درس ومنګه امتیازات د صورتو او سوتنو شروع کو پسې دغه د قیامت دروازې او غدواله ذکر شوی دی هغه مخکې مونږ وی 50,000 کال هغه ته رسیدل دي ملائک په دومره وخت کې رسي تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه دغه د موحدین او صاف ذکر شوی دی ډیر شي مصلین شروع شو مونږ شمار دي و بدرزو هم علی صلاتهم دائمون دغه دینا د منکرین صفات قبیحه ذکر شول پدې کې پلید صفات او سبب د عذاب سمخ کې ذکر شوی دی سرستو ذکر شوی دی د دنیا د فنا کې دوی اوزان لا حالت دلته کې ذکر شوی دی چې دنیا به څنګه فنا کیږي لفظی معنی کو نو پس ان شاء الله سوتو نو شروع فما للذین کفروا قبلک مهطعین نسو وجدای کسان الله چې کافران دي اے نبی قبلک استا طرف ته مهطعین رازغلی وجه صد اخرو عن الیمین دا کی طرف نه وعن الشمال دا کس طرف نه عزین ډلې ډلې کیږي ډلې ډلې انیغ نظر کوونکی وتا ته دي کنه مخړونکی دي دا ټول معنی دلته کېشته دي راضی استغفال راضی خوستانه بیرته کینی او استا منینا آیت ما آیت مل کل مر من ہماری وطن د کفارو نام اتان چې چا پیر لري ناشتي ستمل لري ان يدخل جنت نعیم دا چې داخل به کوي جنت نعمت نظام دا تمل لري کله هی چر دا سنشي کې دي ان خلقناهم یقین مون پیدا کړی دي مما يعلمون دا غسنه چې دی پیجنې فلا اقسم دا سنظام تاسو پکار نه دي کنه چې دي ستانه چا پیر کې نه استفاده نه کوي یا دی تکبر کی زو قسم کوم برب المشارق پر اب د مشرقین والمغارب او د مغربون ان لقادرون یقین من خامها قدرت والیو علی ان فدی خبر قدرت والیو قدرت درونو بدلا چې بدل کې براولو خیر منهم غرد د کفارنا استان استفاده نه کی ذکر نه کی ایمان وروړي نمنګ پدې قادر شدید ډسمس کم ختم کم وما نحن بمسبوقین او نه دې نه مون کمزوري مونږ دا کار کولی شو ګوره دې مونږ کمزوري کوی نشي فزرهم بس نبی پرېږدت دي په خپل حال پرېدا یخوذو جا بس خبرې کی لګي دین پورې خانی تا پورې ويلعبوا لوبي کوي دنیا کې مشغولي
په دین کې نه مشغولېږي حتی تر دې پورې یلاقو چې دې مخامخ شي هم الذي غیر سرا الذي يوعدون چې دې سره وعده کولی شي یوم یخرجون فغرز چې دې بروزي من الاجداث د قبرونو سرعان په تلوار سره کانهم لا نصب ينفضون گویا کې خپل معبودانو طرف ته ورزغلي خاشعة ابصارهم كذب بسترګري ترهقهم ذلة پټي بدله ذلت او رسوایی ذالک اليوم الذي دارز دا كانوا يعدون چې دې سره وعده کې دي شي